ښځه ذات ډېر زیات یو کمزوری قوم هم دی او ښځه ذات خاص کر ناواده کړی شوي جینکۍ ډېر زیات یو کمعقل قوم هم دی. د یونیورسټۍ دې جینۍ سره ډېره زیاته یو ناخوشګواره واقعه مخې ته راغلې ده او موسټلی زموږ په معاشره کې اوس په زیاتره طور باندې دغه شانته کې واقعاګانې د جینکو سره او دا کیسونه مخې ته راځي او ډېر زیات په پیک لیول باندې روان دي. जाती है ना, वो मुझे ब्लैकमेल करता है, कहता है कि तुम्हारी पिक्स हैं, अगर तुम हमसे मिलने नहीं आई ना हम तुम्हारी पिक्स वीडियोस वायरल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. खाना भी इतनी मुश्किल से मिलता है मुझे, कोई भी मेरा साथ नहीं देता. دا د یونیورسټۍ جینۍ ده او د امپل سټوډنټ هم ده. د دې سره چل دا کېږي چې په یونیورسټۍ کې د یو هلک سره د ګپ شپ جوړېږي. دغه ګپ شپ نه بعد دا جینۍ د دې هلک سره میلاویږي او د دې دا تعلق نور هم مضبوطېږي. دا کهاني ټوټل دغه شانته کې د دې جینکو سره چې کوم واقعیات راځي دا ټوله یو شانته کهاني. خو دا جینکۍ په دغه ټایم کې بېوقوفه شي. خو دوی دا کهاني زه تاسو سره د مثال په طور باندې ږدم. کله چې دوی دا تعلق مضبوط شي دغه هلک د دې نه مختلف قسم غلط ډیمانډ کوي او چې کله د غلط قسم ډیمانډ شروع کړي هغه جینۍ دې ډیمانډ ته اګري کېږي نه او په دې ورسره رضا کېږي نه. په دې ټایم کې دا هلک ایموشنل بلیک میلینګ شروع کوي. ایموشنل بلیک میلینګ پس په دې طریقه کوي چې یاره ته خو زما خوښ یې او زه هم ستا خوښ یم او دواړه خو به اصل واده کوو. په دې کې بیا څه خبره ده چې ته زما دا شرط یا مطلب دا خبره نشي پوره کولی، ته زما سره مینه کښېنه او دا ته د دروغو مینه کې. نو جینۍ عقل په دغه ټایم کې مکمل طور باندې بند شو چې او که نه دا خو یو خبره ده او جینۍ په هغه باندې مکمل طور باندې یقین وکړي. جینۍ دا کس خوا لاړ شي او هغه هلک چې ته څه ډیمانډ کوي غلط هغه ورله پوره کړي. او په دغه ټایم کې هم د دې جینۍ کهاني هم دا ده. دغه ټایم کې ته غلط قسم ویډیوز جوړې کړې، قسمه قسم تصویران واغسته، کلیپس یې ته واغسته او غلط قسم چې څه دي هغه ثبوتونه دې هلک د ځان سره وساتل. جینۍ خو ویل چې دا هلک به زما سره واده کوي. روزانه به ورته دغه هلک میسج او ټلیفون کاوه چې راشه پلاني ځي ته هلته میلاویږو او دغه شانته کې تصویران او پکچرز وغیره به یې جوړول او هغه به ځان سره سیف کول. دغې نه څو ورځې بعد دې هلک بیا واده وکړو. چې واده یې وکړو جینۍ ته پته ولګېد چې ما سره خو دوکه وکړه. دې جینۍ وویل چې بس څه شوي هغه خو شوي دي خو ځان یې ته مکمل را کنټرول کړو. دغه هلک سره تعلق مکمل ختم کړو. خو د هغې نه باوجود دغه هلک به څه چل کاوه چې دغې جینۍ به بیا هم بلیک میل کوله او هلک به ورته ویل که چېرته کې ته زما سره ملاقات له نه راځي نو ګورې زه تا له تصویران وایرل کوم. جینۍ د هغه هلک خواله چې کله لاړه نو دې هلک نور ټیم هم د ځان سره برابر کړی او د دې چې نور ملګري بیا په هغه باندې دې جینۍ غلط استعمال شروع کړو. جینۍ چې کله بیا لاړه او دا سچویشن یې وکړه چې دې خو نور کسان ځان سره پیدا کړي هغې مکمل انکار وکړو. بېوسه جینۍ اخر کور ته راله او د دغې نه بعد دغه هلک دا چل وکړو چې کوم تصویران ټوټل وو هغې وله روډ ته ولېږل، ترونو ته یې وله ولېږل او حتی کې چې ټول فیملي ته وله دا تصویران سینډ کړه. دغه نه بعد په جینۍ باندې تعلیم هم بند شو، یونیورسټۍ ته هم نه پرېښوده، په کور کې مکمل طور باندې بنده کړه. یوه ورځ وله روټۍ ورکوي او بله ورځ یې وله نه ورکوي. په کور کې هم پرې دغه ظلم وغیره شروع شو. دغې نه بعد دې جینۍ خپله مور ځان سره کړه او د دې هلک په رور پسې لاړ چې سوال درته کوم دا تصویران ډیلیټ کړه اوس نور چاته مه لېږه. دغه هلک ورور ته ویل چې ټیک ده زه ستا خبره منم خو دغه هلک ته هم د دغه جینۍ نه بیا غلط ډیمانډ وکړو. دغه هلک د واده نه بعد دا هلک بیا هم دا چل کوي چې دغې جینۍ چې کوم تصویران دي د دې ګاونډیانو ته لیږي او نمبر ورته دې جینۍ هم سینډ کوي او دغه هلکان بیا دې جینۍ سره رابطه کوي چې یاره مطلب هغوی هم ته غلط ډیمانډ کوي. د دغه جینۍ ژوند مکمل طور باندې تباه او برباد شو. ژوند یې ورله اور او ازار. دغه جینۍ ټیک د دې غلطي هم کړې ده. مطلب هر سړی دی په خپل خور لور پسې راوړي چې مطلب الله دې نه کړي الله دې نه وکړي دا واقعه چې کوم دی د نورو خلکو څخه هم راتلی شي. اوس په داسې سچویشن او حالاتو کې څه کول پکار دي؟ زما خو ټوټل د دغه خویندو نه اصل کې دا یو غټه التجا ده چې تاسې په خپله باندې په دې کې سوچ وکړئ چې یو کس تا سره تعلق قایموي او په هغه تعلق کې تا نه غلط قسم ډیمانډ کوي. نو په دې ټایم کې تا له د دې خبرې نه اندازه لګول پکار دی چې دا کس زما اوس په دې موجوده ټایم کې د عزت خیال نشي ساتلی نو دا پر روان وخت کې زما د عزت څه خیال وساتي. اصل اول خو اسلامي معاشره ده هغه ځان له یو ټاپک دی خو په دې سچویشن کې په دې حالاتو کې د عقل نه لږ کار اخیستل پکار دي چې یو کس تا د عزت خیال نشي ساتلی، یو کس تا له عزت نشي درکولی، هغه ستا نه باقاعده ویډیوګانې کوي هغه پر روان وخت کې ستا د عزت څخه خیال وساتي. دا قسم کیسونه زموږ په معاشره کې ډېر زیات په پیک او ډېر په های لیول باندې روان دي. الله د هر چا د خویندو د بچو چې کوم عزتونه دي خیال دی الله پاک وساتلی کړي او الله دې نه کړي چې د چا هم عزت دغه شانته کې نیلام شي. ځکه چې هر سړی خور لري لور لري او دا واقعه الله دې نه کړي چې دغه شانته کې واقعه د چا سره هم په ژوند کې راشي. خپل رایه را سره کمنټ کې شامل کړئ. انشاءالله ملاویږي نو ویډیو کې تر هغه د ما ته راکړئ اجازه. د الله په امان.